فرمای وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا الله دا خار مکه چې وای الله دا امن والا وګرځوا ابراهيم عليه السلام دعا وکړه الله دا خار امن والا وګرځوا بل دعا وکړه الله د دې اوسیدونکو ته رزق ورکا او میوه‌جات ورکا خو د رزق او د میوه‌جات د دعا نه مخکې د امن سوال وکړو چې په یو ځای کې امن وي نو هلته به خلک خپل کاروبارونه هم کولی شي تجارتونه به هم کولی شي روزګار به کولی شي او د نورو ملکونو تاجران نازي انویسټمنټ یې به کوي نو ملک به په ترقۍ وي او چې کله په یو ملک کې امن او امان نه وي نو د بهر ملکونو نه خپل چې کومه تاجران نو هغه په خپل ملک بیا تجارت نه کوي ابراهيم عليه السلام ځکه د امن د فارغ دعا وغواړي او دین اسلام خو د امن او د سلامتیا نوم دی نو اسلام د سلامتیا نه دی ایمان د امن نه دی نو دین اسلام موږ ته همیشه لپاره د امن او امان او د سلامتیا درس راکوي ګوره پیغمبر علیه السلام چې کله دغه ته راغی مکې ته راغی او الله تعالی او د نبوت ورکړو نو حالات ډېر خراب نو یو سړی به راغی په لار کې به خپې وغځولې ویل څوک داسې شته چې زما د خپې راغونډې کړې نو بل به راغی خپې به له کټ کړې ټیلاو زه یم که نه امن و امان نه و خلک به چېرته تجارت دپاره تلو په قافلو به حملې کېدې یو بل به خلکو واجه نو امن و امان نو پیغمبر علیه السلام راغی او امن و امان قایم کو نو ابراهيم عليه السلام ځکه دعا کوي چې ربي اجعل هذا بلدا آمنا الله دا خار امن والا وګرځاوه امن کم خلک راوستی شي نو یاد ساتل پکار دی چې امن دا په قوت سره راځي دا په طاقت سره راځي پیغمبر علیه السلام چې کله د مدني ریاست قایم کو نو هلته امن و امان راغی خوشحالۍ راغلی چې کله د خلکو سره طاقت راغی او دا خلک د خپلو رعایاو سره مخلصین نو امن راځي بل امن هغه خلک راوستی شي چې په هغې کې شجاعت بهادري پکې یو ځل افواه خوره شوه په مدینه باندې حمله کیږي پیغمبر علیه السلام خبر شونو پاس باندې بغیر د زین نه زین پیژنې که نه د آس د پاسه یو شی اچولی یو سیټ غونډه کړي د موټرسایکل دا سیټ په هغې باندې خلک کښېني هغې ته زین وایي په دې باندې ناستو بغیر د زینه په آس باندې ناستو راغی خلکو ته ویلې آرام وکړئ هیڅ هم نشته دی د تلې مو جایزه مې واخیسته نو امن دلیر خلک راوستی شي شجاع خلک بهادر خلک بل امن اله راځي چې په ملک کې د قصاص نظام قایم وي چې یو ظالم ظلم وکړو قتل یې وکړو یو څوک یې شهید کو زیاتې ورسره وکړو او دغه انسان قتل کړی شو د ټولو خلکو د مخې سزا ورکړی شو او په چاور کې پانسي شو او لاش یې هفته او 2 هفتې ځوړندو نو چې خلکو دا صورتحال ولید بیا چا مجال نشته دی چې بیا بل څوک قتل وکړي نو الله جل شانه ځکه فرمایي چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب چې د قصاص نظام قائم او بل او دیوانی پیغمبر علیه السلام عمل کړی و چې ظالم نه بدله اخیستل یو قبیله راغلې وه اورانیین ورته وایي هغه راغله و تفسیري واقعه ده چې د اوښانو کوم مالک و هغه هم شهید کو او اوښان یې وتښتول پیغمبر علیه السلام به د صحابه کرام ولېږل ویل لاړ شئ دا ونیسئ
راوستو او وی وجل نو قصاص یې واغسته بدله یې واغسته نو قصاص دا ډېر ضروري دی سړی به ظلم کوي زیاتې به کوي نو هغه به ته همدغه شانتې پرېږدي دا کوړي دا کوم شیخ چې شهید شوی و چې د دې قاتل نیوی شوی وی او ده له سرعام سزا ورکړی شوی وی نو بیا به چا غلا کړی بیا به چا قتل کړی وی سوال نه پیدا کېږي چا کړی وی یا په دې باجوړ کې هغه یو ځوان هلک و ریحان زیب هغه چابر نه ویشتو شهید یې کړو چې دغه قاتل خلکو نیولی وی سرعام سزا یې ورکړې وی نو بیا بل چا قتل کړی وی مشکل ده چې کړی وي خلک هر سړی به یېرېدی که مې قتل وکړو خو زه نیوی کېږم او ماله پسې هم سزا راکوي نو که چېرته دغه قاتلان وجلی شوي وي که نه خبره پوهېږي نو چې دغه قاتلان وجلی شوي وي نو نن به مولانا خانزاده د نه شهید کېدی نو په ملک کې د قصاص نظام قایمول چې د قصاص نظام قایم نو بیا امن قایمیږي بیا څوک پردی نه نشي تویولی او خلاصه دا ده چې امن و امان په اسلامي نظام کې راځي په جمهوري نظام کې امن و امان نشته دی په جمهوري نظام کې خو یو سړی اختیار ورته میلاو شي 15 کاله اختیار یې ورته ودای غرض یې چې راشئ په دې 15 کاله کې مارې داړې وکړه دا دې موقع بیا دې پاتې نه لګي نو امن و امان الله راضي چې کله اسلامي نظام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینې ته لاړ هلته خوشحالۍ شوې هلته امن شو او چې کومه خلک ظلم کوي زیاتې کوي هغو سره به جهاد کوي ستا په ملک باندې حمله کوي هغو سره به جهاد کوي نو جهاد کول په دې سره امن و امان راوړي